دې په وایي چې خدای د نبی علیه السلام شفاعت راکړي نو الله دې ټولو ته د نبی علیه السلام شفاعت نصیب کړي. د دې په خدمت کې درخواست دا دی چې دننه راشي. زه د ټولو ناول د حضرت شیخ صاحب دامت برکاتهم العالیه چې څومره شکریا ادا کړم هغه به کمی، خو الله دې د دوی دا سوری د دوی دا برکت زموږ په سرونو قایم دایم لري. په فیسبوک باندې زه د دوی سحر د مونځ نه بعد تفسیر زه روزانه اورم، بیا د تفسیر نه بعد دوی په مدرسه کې تر 12 بجو پورې درسي. نو هغه هم چې کوم دی لا یو نه نشر کېږي، خو د دوی د مصروفیاتو ما ته پته ده. اوس هم د دې پروګرام نه پس به دی ځي پنډۍ ته، سهار بیا د دی چې کوم دی نو په پنډۍ کې بیان دی. نو دی مونږ ته دا دومره قیمتي وخت ویستو، په توره تیاره باندې مونږ له رالل. الله دې د دی په ژوند کې د دی په صحت کې ډېر خیر او برکت واچوي. او چې کوم محلو نه کوم مشران راغلي دي، کوم کشران راغلي دي، په دغه نیت راغلي دي چې د سیرت محفل دی، قال الله قال رسول به پکې بیانېږي، او د دې محفل په اختتام کې به فرشته اعلان کوي چې ستاسو ګناهونه په نیکو باندې بدل شول. نو دی د هغه دوا دپاره حاضري کړې ده. نو الله دې د دی دواګانې د دی په حق کې قبولې کړي، چې د دی په اړه کې څه مشکلات راوړي دي الله دې د هغه حل کړي. زمونږ د زړونو او خیالونو د نظر رهبره، زمونږ د زړونو او خیالونو د نظر رهبره، د لر او بر رهبره، ای د ستر لښکر رهبره. زمونږ د زړونو او خیالونو د نظر رهبره، د لر او بر رهبره، ای د ستر لښکر رهبره. ډېر محترمه مولانا ضیاء الله جان هاشمي، ډېر محترمه مولانا ضیاء الله جان هاشمي په خپل گفتار محفل زمون کا منور رهبره. د دې نه بعد زه خپل مهمان خصوصي زینت المحدثین، استاذ العلماء، استاذ المحدثین او د شیرګړ محتمم صاحب نور الله مرکزه، د هغې رفیق خاص او د پیر سباق باباجي نور الله مرکزه، د هغې خلیفه مجاز، د دارالعلوم اسلامیه تخبایی د هغې محتمم، زمونږ د زړه ټکور حضرت مولانا ضیاء الله جان هاشمي صاحب، د هغې په خدمت کې درخواست کوم چې راشي او د سیرت النبی صلی الله علیه وسلم، د نبی علیه الصلاة والسلام د سیرت قال الله قال رسول مونږ ته بیان کړي. او دا اوسنی زما وروڼه نوجوان نسل مونږ نه د نبی علیه السلام سیرت پته نشته چې نبی علیه السلام سیرت، نه نبی علیه السلام زندگی، د نبی علیه السلام په کور کې زندگی، د نبی علیه السلام ګاونډ سره زندگی، د نبی علیه السلام بیبي سره زندگی، د نبی علیه السلام په لاره تلو زندگی، د نبی علیه السلام هغه پوره سیرت چې کوم دی مونږ تاسو ته بیان کړي. خپل مهمان خصوصي شیخ الحدیث حضرت مولانا ضیاء الله جان هاشمي صاحب. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك
وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقال تعالى ولقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. قابل احترام دغه مجلس کی تشریف فرما اکابر علماء کرام، حضرت مولانا حکیم احسان الحق سے، حضرت مولانا ذبیح اللہ سے، او د پیښور نه راغلی ملمانه حضرت مولانا منظور صاحب، حضرت مولانا عبدالجلیل صاحب، حضرت مولانا ریاض صاحب او د علماء دغه علاقه کی او عظیم خادم جناب نعیم الله شاہ صاحب، ګڼ شمیر کې ناس علماء کرام، طلباء کرام او دغه مجلس کې تشریف فرما ډیر قابل احترام حاضرو مسلمانانو ورونو، د اسلامی کال اغا عظیمه مبارک میاشت چې دا غي متعلق حکیم سے محترم تاسو ته فرمایل چې د دواړو جهانو د سردار د جناب رسول الله مبارک سره دا غي نسبت ته او په تمام اسلامی نړۍ کې دغه میاشتې دغه عظیم تاریخی حیثیت دی چې د دواړو جهانو سردار جناب رسول الله مبارک دغه میاشت کې دنیا ته تشریف راوړی هم دی او د دنیا نه په هغې کې تشریف وړلی هم دی. په هغه حواله باندې مسلمانان په دغه میاشت کې د سیرت په عنوان باندې اجتماعات دا منعقد کوي. نو الحمدلله نعیم الله شاہ صاحب دی د دغه علماو په توسط باندې نن ستاسو په دې جمعات کې هم په دغه مبارک عنوان باندې د دې اجتماع انعقاد دا کړی دی او په دغه عنوان باندې د اجتماعات و انعقاد زمونږ د اکابر علماء کرام اغي فرمایي چې د دې ډېر لوی خیر او برکتی دنیاوی لحاظ سره ام داسې اجتماعات کول چې د هغې نسبت او تعلق د حضور مبارک د سیرت سره د دې ډېر لوی خیر دا د دغه علاقې دپاره په دې اجتماعاتو کې او د ډېرو مصائب و تکالیف و پریشانونه د دې په برکت باندې الله حفاظت نصیب کوي. او داسې ګڼ شمېر واقعات دا تاریخ کې شته چې الله تبارک وتعالی د حضور د سیرت د خدمت سره دفع د بلایا او د مصائب دا کوي. زمونږ د دې ادعیه ماسوره او د وظایفو یو مستند کتاب د حسن حسین دام چې کوم صاحب لیکلی دی هغه وخت کې د تاتارو د هغې دا فتنه چې کله راله او بغداد کې هغې علماو ته او مذهبي طبقو ته یو عظیم نقصان ور ورسو
او دغه اسلامی کتابونه چې کوم دی دجلې ته وغورځول او څو ورځې د هغې دا اوبه چې کوم دی د هغه کتابونو د صحیح د لاسه تورې به وي نو هغه وی زما ذهن کې دا خبره پرته وه چې د حضور د سیرت د خدمت سره د احادیث مبارکه او د خدمت سره الله مصائب او پریشانی دفع کوي وی د هغه تاتاریانو د فتنې د حفاظت دپاره ما دا کتاب د حسن حسوین په نامه باندې ولیکو الله د هغې فتنې نه زموږ علاقه محفوظه وساتله حضرت مولانا اشرف علی تانوی رحمت الله علیه دا هغه خپله دی سیرت باندې یو مختصر کتاب کابرونه نقل باندې ما ته را رسېدلې وه لیکن تجربې نه ثابته نه وه نو یو ځل داسې وشو چې هندوستان کې وبایي مرض راغی او چې وبایي مرض راغی نو ما وی چې اوس موقع ده زه به د حضور د سیرت څه خدمت وکم لیکل به وکم او ثابته به م شي چې زمونږ د علاقه د الله د دې مشکل او پریشانۍ نه بچ کوي که نه بچ کوي نو وی ما چاته غږ ونه که او خفیه طریقې باندې ما نشر تیب شروع که وی 30 میل مسافت باندې الله تبارک وتعالی زمونږ د تانبون علاقه دا د هغه مصیبت نه محفوظه وساتله باقی تمام هندوستان دا د هغې وبا په لپیټ کې راغلی و نو ما ته تجربه باندې ثابته شوه چې د حضور د سیرت خدمت سره الله مصائب و مشکلات دفع کوي دغه شانتې صاحب د قصیده برده هغه علامه بوسیری رحمه الله د علماو ته د هغې تاریخ معلوم دی چې داسې لا علاجه د سرمنی بیماری کې مبتلا و چې د وخت اطباو سره د هغې علاج نه و لیکن محترم عزیزانو یو بزرگ ورته دا مشوره ورکړه چې ته د حضور عشق او محبت کې لږ لیکلو کا قصیده برده لیکلې ده او بیا په خوب کې رسول الله مبارک صادرم ورته ورکړی دی هغې په ځان باندې خور کړی دی سار چې را پاسېدلی صادر پې پروتم او بیماری مکمل چې کوم دی ټیک شوې وه نو دا زمونږه اوس هم دا اکابر چې داسې یو مشکل امت باندې راشي چې د ظاهري اسبابو تناظر کې د هغې نه د حفاظت څه ذریعه دا په نظر باندې نه راځي نو اوس هم د هغې دپاره د علماو مجرب عمل دا د بخاري شریف ختم چې کوم دی هغې ښیي زمونږ چې کله دا 150 ساله خدمات دارالعلوم دیوبند اجتماع وه حکیم صاحب دي ته اندازه ده هغه ټیم کې د ګورنمنټ مشکلات هم ډېر زیات و 3 ورځې دا اجتماع وه دې له حکومت بجلی هم نه وه ورکړې دا 3 واړه ورځې هغه عظیمه د لکونو اجتماع دا جرنیټرو باندې وشوه لیکن چې میاشت وه دغه اجتماع ته پاتې شو نو په دې تحسین القرآن د نوخار کې د دې اکابرو یو اجتماع وه مونږ هم هغې له راغلي وو ناستو پکې د مولانا حسن جان صاحب د ډاکټر شیر علي شاه صاحب او د شیخ مطلع الانوار غونته محدثین ناستو څنګه چې دا قرآن 10 سپارې دی داسې بخاري 10 سپارې دی هغې 10 ضایع کړی یوه سپاره دا د یو محدث واخیسته او د هغې اجتماع د کامیابۍ دپاره هغه محدثینو هغې د بخاري شریف ختم وکړه او مونږ طالبانو له هغې له د قرآن سپارې راکړې بشمیره د قرآن ختمونه چې کوم دی صاحب وشو نو اوس هم اکابر او زمونږ مشران د یو مشکل او د پریشانۍ نه د وتو دپاره د بخاري شریف ختم چې دا د دواړو جهانو د سردار دا د هغه سیرت دی دا د هغه چې کوم دی اقوال او افعال دي حضرت شیخ زکریا رحمت الله علیه هغه د حدیثو د درس غایه او مقصد کې تقریر بخاری کې دا خبره لیکلې علامه الدراری چې 10 جلد کې داغه د والد محترم بخاری باندې د مولانا یحیی خان دهلوی سے شرح دا داغه مقدمه دا حضرت شیخ زکریا رحمه الله لیکلې دا هغه مقدمه کې هغه وضاحت کړي دي چې دا د دې احادیثو د درس غرض او غایه هغه 2-3 بیان کړي دي لیکن زما په نسبت باندې وای هغه با دا طریقه وا
هغه به وی چکی کا پاٹ یہ ہے دا د هغه چې کوم دی اندازو چې د محدثینو رائے به بیان کړي بیا به وی چې اوس زما خپل رائے پکې دا ده نو هغه وی چې علما د حدیثو د درس او د هغې د زده کړې غرض او غایې مختلف بیانوي لیکن زما په نظر کې د حدیثو د درس یوه غرض او غایه دام ده چې یو ناوارد کس چې کوم دی راشي ناخبره کس راشي او تی د ګوتې نه ونیسې او د دواړو جهانو د سردار د جناب رسول الله او د صحابو په مجلس کې وګرځې چکر ورلور کې او واپس راولې دا د حدیثو د درس مقصد دی بس قال رسول الله فعل رسول الله سمعت رسول الله نو صحابی چې وای ما د رسول الله نه واورېدل رسول الله دا کار کو ما دا کار کو حضور راته کتل د رسول الله د مجلس نه او د صحابو د مجلس نه وتل پکې نشتا نو په دې وجه باندې امام بخاری رحمت الله علیه دا کتاب په دې وجه باندې حضرت شیخ زکریا رحمت الله علیه لیکلی وای کم گاډي کې که بخاری شریف پروتی دا به الله د اکسیډنټ نه محفوظ ساتي تقریر بخاری کې لیکلی کما کشتی کې که دا پروتی دا به الله د ډوبېدو نه بچ کوي کم کور کې که بخاری پروتی دا به الله د سوځېدو نه د آفاتو د بلایاو نه الله تبارک وتعالی محفوظ او مامون چې کم دی صاحب ساتي په دې وجه باندې محترم عزیزانو خپلو کلو علاقو کې د سیرت په عنوان باندې اجتماعات کول دا د آفاتو او د بلایاو نه او د مصائبو او د پریشانو نه د حفاظت چې کوم دی صاحب دا یو ډیر لوی سبب او ذریعه ده په دې وجه باندې زمونږ د اکابرو طرز به چې کوم دی صاحب امدار روانو زمونږ یو ډیر لوی عالم تیر شوی دی هندوستان کې دارالعلوم دیوبند کې دا علماء ټول پیژني لیکن دا هغه نامه علامه انور شاه کشمیری رحمه الله دے فرمائی وی ما خپل دا عادت ساس کړو چې زه د دواړو جهانو د سردار کم از کم که د نورو کلونو کې نشو کوله نو چې مونږه د ربیع الاول کې د حضور د ایصال ثواب د پاره څه عمل د خامخو څنګه چې مونږ او تاسو زمونږ د عمل د هغې ثواب حضور ته څه ضرورت نشته ما تعالی په الله تبارک وتعالی یو لوی مقام راکئی حضرت هزاروی رحمه الله دے پا دغا کرونا پا دی وبا کے دے وفات شا اغا بیماری کے شہید شا دا دین اولان دے اغا مکہ مکرماتا اغا عمرے لراغلیو بیا ابہا کے زمون یو دوست دے عالم دے اغا ما ترنگو که زمدینہ منورہ کیو ما وی مولی سیب ما کی یو کمزوری دا ما ایسا کمزوری دا وی ما بیعت نہ دے کرے ما دا خدای بندہ ہزاروی رحمہ اللہ راغلے ما مسجد نبوی کی ورسرا مونگا مازیگر کی نو راش خمو قدا مسجد نبوی کی چھ بیعتو کی دالوی سعادت نے آغا ملگر ابہان راغ مدینے تا منگا ہزاروی سیب سرکی ناستو رحمہ اللہ اول تا پوس ما نداو که وی ما خامم چالا ٹیم خو نده ورکڑے ماینا وی پاری غی ویاو وی سو کسان یا مای درے قاریتی قرامان سیب تیوی وی دوی لبا دا گاڑی انتظامو کی داغه دا وریری کورو ماسخوتن جمع چماوتوی جیدا ملگر بیعت کئی ویل تب بیا گپ لگو چاگه کور تا ماسخوتن نپس لاړو دو سلور علماء نورم راغلیو او اغا ملگری تیوی وی مولی سیب تا اغا نات راوالو اغا زما چه دیر خوخ دے نو یو نات راوالو میٹا میٹا ہے میرے محمد کا نام وی دا میڑے مای جیدا پی خور کیو معشوم میں تاسو سات ناشوی بس اخ کیو تروانی وی التا ختم موشا بیا التا یو عالم چه کم دے ناس تو سپینگیریں دا دیر ٹیم ندے مدینہ منورہ کی نو اغا بیا واقعہ بیان کرا اغا مجلس کے وی دلتا تیر کال چه کم دے یو دو کسان را للخز و خاوندو اغی عمرہ اکلا دلتا یو عالم خوب اولی دا ددوارو جہانو سردار جناب رسول اللہ مبارک کی خوب کی اولی دا او ورتے اوی چه دا دوار کسان دی سر ملاقاتو کا دا بملمانکے اغا التا دا اغی دوارو سر مسجد نبوی کی ملاقاتو کا او بے اغی خز و خاون لدعوت ورکا بویت لل اغی ورتوی منگ نتا پی جنو نا اے جنو
تا دا دعوت مونږ له څنګه کړی دی؟ وایي دا د آقا صلی الله علیه وسلم حکم دی، ما تاسو ځکه چې کوم دی صاحب راوستی، لیکن ما ته ووایئ چې آخر ستاسو عمل څه دی؟ چې حضور ما ته خوب کې ویلي چې دا دواړه مېلمانه کا. وایي هغې وایي هغې راته ووایي هغه مولوي صاحب وی چې زمونږ هېڅ عمل هم نشته، خو مخکې مونږ عمرې د خپل ځان دپاره کړي دي. دې ځله چې د میقات نه مونږ احرام تړه، ما دې ښځې ته ووې چې دواړه به د دواړو جهانو د سردار د جناب رسول الله دپاره ایصال ثواب په خاطر باندې دا عمره به د حضور دپاره وکړو. دا عمل هم کړی دی. حضرت هزاروي بابا رحمه الله او فرمایل وایي 57 حجونه دا ما برابر کړل. دې کې اولنی حج دا ما د خپل پلار د پاره، دا ما د خپل ځان د پاره کړي، او باقی دا دغه 47 حجونه دا اولنی مې د ځان د پاره کړي، او دا 46 حجونه ما د رسول الله مبارک د پاره کړي. وای بیا مې ځان بیا هغه ورځ ما یو بیان هم واورېده، هغه ووایي چې کله به میړه کې رالل چې د پلار د پاره حج وکړم، ځکه وایي پلار مې حج نه و کړی، بیا به ضمیر نه برداشت کوله چې پلار له په رسول الله باندې ترجیح څنګه ورکړه. نو محترم عزیزانو، مولانا انور شاه کشمیری رحمه الله فرمای وای ما با دا ربیع الاول چې راغی نو ما به خامخا صدقه او خیرات د خپل وس موافق کو چې دا ثواب رسول الله ته چې کوم دی صاحب زه وبخم. یو ځل داسې وشوه چې د ربیع الاول میاشت راله او ما سره د خیرات دپاره سونه، ځکه دا علما دا خو که جوماتونو کې ګوري نو هم د دوی تنخواګانې دا د نشتې کوم دی صاحب برابري، او که دارنګې مدرسو کې هم دا خالص د الله د دین د خدمت په نیت باندې چې کوم دی صاحب لګي. موږ سره یو ښه عالم دی، هغه مضبوط فني عالم دی، وړې دورې پورې قاضي بیضاوي دا کتابونه ټول پړاوی، لیکن هغه مال راته او هغه مدرسه کې دیری ما ذهن کې یو تنخوا وا، خو د هغې نه مې لږې کمې ورته یادې کړې. مې دی به وایي چې دا خو کمې دي، نو زه به بیا لږ وروچت شمه. هغې باندې مې خپله رایم چې کوم دی نه وه چې دا مناسب نه ده، دا دومره تنخوا ورکول دا کمه ده. نو هغه لږ سوچ کو، نو ما ته یې کتابونه یاد کړي وو. وایي مولوي صاحب دا کتابونه خو به مې برقراري، ما یو دا به در سره وي. وایي زه خیر دی د تنخوا ثانوي حیثیت دی، دغسې خبره ده. ما سړه کې سوچ کو، مې قسم دی چې دا علما کم خدمت کوي، دا په کمو تنخواګانو دا خلک لګیا دي. هغه ورځ مې دیر کې بیانو، یو د قرآن حافظ او دارنګې هغه چې کوم دی دلته م قبروتی او شاته معذور حافظ د قرآن، 12 کسانو هغه سره د قرآن حفظ کړی او نور د ناظرې والو. ما داسې جومات کې بیان وکړه، بیا چې پروګرام ختم شو هغې روټۍ له بوتلو، چې روټۍ له بوتلو نو هغه ښه کلی او خاص زاړه لرګي او یو وړه برنډه وه او ګلونه پکې کرلي وه، ګلونه هم پکې ډېر بد ښکارېدل. ما ورته ویل پس صاحب دا کوم ځای ته دې راوستو؟ ښې ابادۍ شته، ښې حجرې وې، او دا تا مونږ دا ډوډۍ له کوم ځای ته راوستو؟ څه پیسې دې زمونږ په سر اخیستي؟ نو ویې خاندل. ما ته ویې نه که نه، دا خو دې جومات کې م صرف پروګرام وکړم، ورګه چې خپله مدرسه ده ته وښیم، درس خو زه دلته کوم. ما دې کلي کې خو ښې ابادۍ دي، ته دا درس دلته ولیکې؟ هغه ما ته ویې دا خو ما دې جومات کې به درس کو. وی جومات کې به مې درس کو، نو هغه جومات کې یو بابا ورځی کې داسې یو ارامي امام جومات کې خامخی چې هغه بل ځای ټرت نشي کولی، خو نسله ټوله جومات کې چې کوم دی وباسي. نو هغه بابا به قارېده ماشومانو ته، چا نه به سوک ویسته، چا له به یې لته ورکړه، واړه به یې وال وران د بمبکو له پرېښېده او د پکیکو له پرېښېدی. نو واړه خو داسې کوي. اوس هغه یو قاري صاحب راپاڅېده، شاته وله دې نورو لمنې تړلې وې، ما دا وګوره. نو هغه ستاسو دی جومات کې اوس واړه په ارام نه کیني، خامخا لکه دوی به څه کوي، نورانۍ دا خو ماشومان خامخا کوي. نو په دې وجه باندې هغه بابا به دا ټول وال، خو بالاخر هغه قاري صاحب په دې مجبوره که چې هغه په دې جومات کې دا درس پرېښوده. نو ما ته یو حاجي صاحب ناست و، هغه وی مولوي صاحب دی په دې ټولو کلیوالو بیا وګرځېد چې دې اجره کې یو کمره راکئ، زه به مازدیګر یو 2 غنټې ستاسو بچو ته پکې قرآن خیم، ستاسو بچو ته به قرآن خیم. هېڅوک نه رضا کېدل، وایي دا واړه ورانې کوي او شور کوي، موږ سره میلمانه ناست دي. نو ما ته وی چې مولوي صاحب دا معذور قاري صاحب دی او د خدای په دې کائناتو کې دا یو کوټه د کور، دا د کورو هغه خپل کور د دې کلي د بچو د هغې دیني تعلیم او تربیت ته وقف کو، په خپل بل کلي ته کړی.
په کرایه اوسیږي. نو ما ورته وی مولوي صاحب غالبا دا امامتۍ کې جوړ دا مقتدیان ښه درنه تنخواه درکوي، ځکه ځای پرېږدي نه چې نه درس له ځای درکوي او لا کور دې هم ورته خپل خوشی که، نو تنخواه به دې ښه درنۍ. نو ویې خندل ما ته وایي او تنخواه مې ښه ده. وایي تنخواه راکوي. مې څونه؟ وایي څه دا مقتدیان راټولوي او څه دا واړه پیس راوړي وایي ټوله 2000 روپۍ جوړېږي. مې انا لله و انا الیه راجعون. په دې کې م یو سړی وایي د علماو څه وکړل صاحب، د خو خپل د سر سورې هغه م ستا بچي ته وقف که او دی په 2000 لګیا دی. د سکول ماسټران د صوبایي اسمبلۍ مخې ته دې ځای نه تورې ټوټې تو کړي او 3 پیرې چې کم دی نو دا د هغه پول لاندې په کال کې ولاړ احتجاجونه کوي. هغې ښه بېعزتۍ هم وکړي خو بیا هم هغې ورځي. 45 ورځې تاسو ډاکټرانو کتل، علما په دې حواله چېرته احتجاج نه کوي. دا ولې نه کوي؟ ولې د دوی په دې کمو تنخواګانو کار کېږي. مقصد د دوی تنخوا حصول په جومات کې نه دی، په مدرسه کې نه دی، د الله د دین خدمت دی. هغې دپاره د دوی په نظر کې د تنخوا چې کوم دی صاحب ثانوي حیثیت وي. نو حضرت انور شاه کشمیری صاحب فرمای د ربیع الاول میاشت را باندې راله او ما سره د خیرات دپاره څه نه و، د حضور په نامه د صدقې دپاره څه نه و. نو جیب کې لږې پیسې وې په هغې څه کېدل نه. نو د تیل مالګي دوکانو هغې کې مې تورې چڼې واخیستې. ما وی دا خو غټو خلکو له نشم ورکولی، ځان پې راته بد ښکارېده، خو محله کې داسې واړه ماشومانو نو وی هغه ماشومانو باندې مې تقسیم کړې. ضمیر مې نه برداشت کوله چې د دواړو جهانو د سردار په نوم باندې صدقه او خیرات او دا تورې چڼې تقسیمول. نو د شپې اوده شومه، لیکن ضمیر باندې مې دا خبره بوج وه او دا مې کلکه اراده وه که الله سرا کړل نو زه به چې کوم دی حضور پسې کوم. مشکات کې حدیث دی، نبی علیه الصلاة والسلام حضرت علی صاحب چې کوم دی هغه فرمای چې رسول الله مبارک ما ته وصیت کړی د به ټول عمر 2 چیلیا 2 ګډان علالول. چا ورته وی حضرت ته 2 څاروي مستقل ذبح کې. د رسول الله روضې مطهرې ته اشاره وکړه، وی د دې قبر صاحب راته وصیت کړی دی چې قربانۍ کې ما چې کوم دی صاحب مه هېروه. مونږ اکثر زه دې ملګرو ته ویم او چې دغه حدیث مخې له راغلی دی نو د خدای فضل دی هغه ټیم کې الله اسباب او وسایل برابر کی، لیکن د حضور د پاره چې هغه د علماو ته اندازه ده. بخاری کې دا روایت شته، مشکات کې شته، 100 قربانۍ دا رسول الله وکړي د حجة الوداع په موقع باندې کړي. حضرت ابوبکر صدیق د فتح د مکې نه وروسته چې رسول الله په خپل حج لنته او ابوبکر صدیق لیږه 100 څاروي ورکړي وای دا به ذبح کې. صحابه ورته وای د الله پیغمبره ازواج مطهرات لا بخاری کې دا روایت دی رسول الله هغې له چې کوم دی غټ څاروی حلال کړی دی د ټولو حصې دی په یو څاروي کې وکړې، لیکن 100 څاروي حضور ذبح کړل. 3 څاروي دا رسول الله په خپل ذبح کړل او بیا حضرت علي صاحب له چاړه ورکړه. مولانا سید احمد پالنپوري لیکلي وای دا د حضور عمر ته اشاره وه. دې نه بعد حضور ستړی شه، 4 نمبر څاروی دی نشو ذبح کولی، چاړه علي صاحب له ورکړه. نو علما فرمای مولانا سید احمد پالنپوري وای د حضور ستړیوالی دا په دې دلالت کې چې 3 کاله عمر دی دې نه اخوا د تکاوټ جون را روان دی. نو نبی علیه السلام نه یو صحابي تپوس کوي دا الله پیغمبره ستا زما دا په یو څاروي باندې فارغېده، تا دا 100 څاروي ولې ذبح کړل؟ نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي وای ذالک عمن دا د هغه خلکو د طرف نه دا زه قربانی کوم لم یضحی چې قربانی نه ده کړې صاحب. نو زه دې ملګرو ته ویم رسول الله یو څاروی ځان لا او نن مې څاروي ما ورته حلال کړي دي او زه ورته دې ورله یو حصه دام نه نیسو. نو دا ډیره د کمزورۍ خبره ده. په دې وجه باندې انور شاه کشمیری صاحب فرمای چڼې مې صدقه کړې، ضمیر مې نه برداشت کوله، وای اوده شومه دې حالت کې. وای والله العظیم د جنت منظر دا په خوب کې اینم د دواړو جهانو سردار جناب رسول الله مبارک اینم جنت کې ناسته، د جنت په پلیټ کې تورې چڼې ورته مخې ته پرتی دي او ما ته وایي چې انور شاه بچیا خفه کېږه مه، تا چې کومه صدقه کړې هغه ځانو چې کوم دی صاحب نه دی، لیکن د رسول الله عشق او محبت کې هغه چې کوم دی د دغه اجتماع انعقاد هلته د میلمنو میلمستیا. نو محترم عزیزانو دا یو عظیم چې کوم دی څه دی
د سعادت خبره ده. د دواړو جهانو سردار جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت په حواله باندې د اجتماعاتو چې کوم دی انتهایی ضرورت دی، ځکه دا څومره فتنې چې را روانې دي او دا اوس کومې فتنې دي د هغې علاج حضرت شیخ زکریا رحمه الله، مولانا ادریس کان دهلوی هغه سیرت مصطفیٰ کې او دارنګې زمونږه د تمامو اکابرو د هغې تذکره کړې ده چې یو د قرآن درسونه دا معاشره کې عام کوي او دویم د رسول الله مبارک د هغه سیرت دا چې کوم دی نو نن خپل نوجوان نسل ته هغې ته ور ورسوئ او اکابرو د هغې وضاحت کړی دی، قرآن هغې ته اشارات کړي دي. قرآن پاک سورت هود چې دا د حضرت هود علیہ السلام په نامه باندې سورت دی، دا د انبیاء سیرت ته اشاره ده. سورت لقمان، دارنګې سورت ابراهیم، سورت محمد، سورت الانبیاء، دا د تمامو انبیاء په نامه باندې دا سورتونه راتلل. سورت مریم زنانو ته د پاک دامنو زنانو او د بیبیانو د هغې سیرتونه بیانول. نوجوان نسل ته د اصحاب کهف د پاره د سورت کهف نزول امام قرطبی رحمه الله فرمای وی دا امت علماء ته د دې ترغیب دی. سورت کهف چې پخوا به دا موبایل نه وي او ابی بن مسعود ته د شپې قصه کوله او نوسي به یې پې اوده کړل، دا هغه د ابی قصه نه ده، دا خو د نوجوان نسل د هغې چې کوم دی دینی ذهن سازی دا چې کوم دی پکار ده. نو سورت کهف الله نازل کړی دی. سورت مریم دا د زنانو دینی تعلیم او تربیت باندې زور ورکول. سورت نساء دا دغه طرف ته اشارات دي. د انبیاء په نامو باندې سورتونه د دې قرآن پاک سورت اعراف کې د ګڼ شمېر انبیاء کرامو تذکره دا الله تبارک وتعالی وکړه او د هغه انبیاء دا تذکره چې کله وکړه الله د هغې حکمت بیان که چې دا هغه پخوانی د بادشاهانو قصې نه دي چې کم لیبل د هغه وخت د رسول الله مخالفینو دا قرآن باندې ولګو چې ان هذا الا اساطیر الاولین، هغې وی دا د پخوانو خلکو قصې دي، لیکن قرآن د انبیاو د سیرت د بیانولو د هغې حکمت بیان که. سورت یوسف بیان شه، دا تمام سورتونه رالل چې وکلا نقص علیک من انباء الرسل، چې ای پیغمبره مونږ تا ته د انبیاو دا واقعات او دغه حالات دا د قرآن کې بیانو. دا د څه دپاره مونږ تا ته بیانو؟ ما نثبت به فؤادک، چې د هغې قربانو نه خبر شي زړه کې به د مضبوطوالی راشي. قرآن پاک تفسیر جلالین لیکلی چې د کم پیغمبر واقعه بیانوي او هغه سره د هغه وخت ظالم طبقه کم ظلم او جبر او بربریت کړی دی د هغې تذکره چې وشي نو د هغې نه پس علامه سیوطي وایي هذه تسلیة للنبي صلی الله علیه وسلم، دا حضور له الله تسلی ورکوي چې مه خفه کېږه د اهل مکه و ظلم و ستم. دغه تاریخ مخې ته کا نشیرو بالمنشار ارو باندې کټ کړل، په منځ باندې دوه کړل. دا تاریخ د انبیاو وګوره، پروتوکول یو پیغمبر ته ام نه دی ملو شوی، دې ظلم و ستم سره هغه خلک چې کوم دی ام مخامخو. په دې وجه باندې محترم عزیزانو نو د دواړو جهانو د سردار د انبیاء کرامو سیرت چې کوم دی دا نن د خپل نوجوان نسل ته دا هغې ته چې کوم دی بیانول د هغې انتهایی ضرورت دی. او دې دور کې د درنو او د خطرناکو فتنو سره منګ او تاسو چې کوم دی صاحب مخامخ یو او دوه عظیمې فتنې دا نن په مخ د ځمکه باندې رالی او دا ډېرې په ترقۍ باندې دي چې یوه عظیمه فتنه دا په هغې کې د موبایل په شکل کې ده. نن زما د کالج سټوډنټ، نن د یونیورسټۍ سټوډنټ، نن د عصري تعلیمي ادارو سره منسلک کسان چې ننن میں فیصد نوجوان طبقه دا د عصري تعلیمي ادارې سره منسلک ده. نن د هغه دپاره معیار د حق او د باطل د پیژنګلو دا چې کوم دی نو سکرین دی او دا چې کوم دی صاحب د موبایل لاره ده. نن په هغې بله ورځ د یونیورسټۍ یو هلک
هغه ما سره ناستو هلته کله کله راځي د هغه یو عالم تربیت کړی دی نو هغه راځي د 400 نه خو چې چوټي زما خواله راشي ما ته هغه مرزا راواړو دغه جهلم والا دی که کم ځای والا دی ما ته وی چې 25 لاک کسان د دا بیانات چې کم دی اوري هغه تقي صاحب لم چیلنج ورکوي هغه بل لم چیلنج ورکوي ما سره دی کې نه وه ما ته وی چې زمونږ سره څومره سټوډنټان دي هغه ټول د نه متاثره نو نن د هغه دپاره معیار د حق د پیژنګلو هغه چې کم دی سیب سکرین دی هغه په دې باندې پوهیږي نه په دې وجه باندې نن اکثریت نوجوانه طبقه دا زمانه په بل طرف باندې روانه ده او دویمه عظیمه فتنه چې هغه په دې ملک باندې راله هغه فتنه د علماو نه د نوجوان نسل په ذهن کې د نفرت د پیدا کولو فتنه ده او نن که هغه الیکشن بیلی او که الیکشن ګټي دا ځان له یو خبره ده خو په دغه حواله باندې هغه نن کامیاب په نظر باندې راځي چې نن هغه د یو مسلمان د یو پښتون په کور کې پاللی شوی په یو امام او عالم پسې 15 وخته اقتدا کوونکی نوجوان هغه نن د دې عالم دشمن چې کوم دی سیب ګرځولی دی لہذا محترم عزیزانو نو نن د دغې عظیمې فتنې د هغې د روکتام دپاره د هغې د صدباب دپاره د دې خبرو ضرورت دی چې د قرآن درسونه دا چې کوم دی صاحب مونږ او تاسو عام کو او دارنګې د دغه نوجوان نسل د هغې ذهن سازي دا چې کوم دی صاحب وکړو او دا اوسنۍ خبره نه ده چې نن د یو لیډر په وجه د یو نوجوان ذهن دا به د یو عالم خلاف تیار شي 200 کاله د دوی آباو اجداد د ایسٹ انډیا کمپنۍ په نامه باندې رالل او دا بر صغیر د خاندان مغلیه حکومت ختم کا 200 کاله په دې ځای باندې انګریز حکومت وکړه لیکن د دیوبند د اولنی طالب د حضرت شیخ الهند رحمه الله د لاسه هغه بستره ګول کولو باندې مجبوره شه حضرت شیخ الهند د مدرسې مولا دی د پیرم دی د استازم دی خدا یو خبره به ذهن کې ږدئ چې دته څوک شیخ الحدیث نه وای دته څوک شیخ الاسلام نه وای دته څوک شیخ القرآن نه وای د دنیا د شیخ الهند په نامه باندې وپېژنده د هغې وجه علماو دا بیان کړې ده چې په متحده هندوستان او بر صغیر کې څومره مکاتب فکر اوسېدل هغې تمام مکاتب فکر د هندوستان اوسیدونکو د انګریز د مقابلې دپاره په سیاسي میدان کې د قیادت صلاحیت که پچا کې کته هغه حضرت شیخ الهند او دا تمام ګوندونه هغه پسې ولاړو ځکه هغه ته شیخ الهند وای د شیخ الهند لاسه هغه چې کله دا بستره ګول کوله نو هغې چې څومره ټینګ ټینګ شو هغې را جمع کړل اجلاس یې وکړه چې 200 کاله سلطنت او حکمرانۍ نه وروسته مونږ د دې خلکو زړونه دا خپل نکړی شو د دې اصل وجه څه ده لارډ میکالي د هغې ماهر تعلیمو 2 خبرې ورته وکړې یو د قرآن نسخه دای د ترخ نه را ویسته په میز کې خوده وای د دې کتاب تعلیم چې د دوی په معاشره کې رواني بیا د قوم له شکست ورکول یا د دوی سوچ او فکر د خپل ذهن مطابق جوړول دا ډیره ګرانه ده او دویمه یو جمله ورته وې وای ملا فن کو ذلیل سمجھو کیونکہ یہ سوسائٹی کا مردی بیمار ہے چې مولا با د قوم په نظر کې سپکې نو البه د قوم په ایمان باندې حمله کې دلته کې حکیم صاحب با د باندې به د قوم اعتماد ختم کې نو بیا به صحیح بیا به د مقتدیان مفتی ذبیح الله صاحب هغه باندې به د قوم اعتماد ختم کې ورنه عالم خو چوکیدار دی زمونږ د علاقه کې یو لیونی و چې به کله جومات کې 15 وخته د هغه د عادت و چې جمع به ودرېده نو دا لیونی به جومات ته راغی اول صف نه به مخکې ودرېده جمع به نه کوله ځان له به مونځ نه کو چې اقامت به وشه او امام به تکبیر تحریموي نو دی لیونی به د امام ته نیغ نیغ کتل چې هغه به کم انتقالات کول ښکته کېده دا خلک به ځان پسې ښکته کول پورته کېده دا خلک به پورته کول نو دی امام ته به هغه حیران ولاړو او چې کله به د امام سلام وګرځو نو بیا به هغه لیوني سر وخوځو ابه روان شه خو روانېدو نه مخکې به یو جمله ووې وایي دا ټوله لوبه دې سړي کې د هغه امام ته به یې لاس ونیو وایي دا ټول چل په چا کې دی نه په امریکا د چل سړی پیژني برطانیه د چل سړی پیژني
قادیانان او داغي ایجنټان د چل سړی پیژني هغې چې ایجنټ راولېږه هغې ته پته لګېده چې د دې سړي په کرتوتونو په پاکستان کې څوک پوه دی او هغه سړي له بیا چلم ورته وملی ولا ماته کړه الحمدلله هغه له بیا چلم ورته زمونږه دې دغه کې پخوا یو دغه والا و دلدار ګړی رانجو والا سپینګیری بابا به وسپه به ورسره و رانجه به یې خرڅول ګرځېدمه ډېر لرې لرې پورې به ته هغه سره به تراخه رانجه و هغه به یې خرڅول نو چې تا به ورته وې کاکا دا رانجه ماله واچوه دا تراخه نو هغه به داسې ناچول هغه به وې د خپو په سر به نه کښېنې جوخ به کښېنې دا ډېر تراخه دي دا ډېر تراخه رانجه دي وایي جوخ به کښېنې هېڅ پته نه لګي انسان کمزور دی نو مسله دا دغه سپریم کورټ مخې ته په لیډرانو مظاهره کول دا د مور د راوړي بچي کار نه و دا الحمدلله مولا پکې دا جرت پیدا کړ دا لا چا کې نو چې چا به ویلی وی چې دا آرمی چیف د ملک سره وکړل دا جرت په قیادتونو کې مولا پیدا کړ نو الحمدلله د کار سړی هغه چې کوم نو لیوني به څه وی وایي دا ټوله لوبه دې سړي کې د هغه امام ته به لاسوني دا لوبه په دوی کې د هغې په سازشونو باندې پویا دا الحمدلله مولا دی او دا هغه د سازش د ملا ماتولو چلم بیا دی مولا له ورځي نو په دې وجه باندې محترم عیزانو دا خپل ربط او تعلق دا د دې علماو سره چې کوم دی صاحب قایم او دایم وساتئ دا یو تفصیلي موضوع ده خو تاسو ته چونکې هغې وي موږ دې نه پس پنډۍ ته روان یو هلته څه ملګري په انتظار باندې دي او دا علما هم هلته روان یو دا مازان سره چې کوم دی صاحب ملګري کړل زه دغه خبرو باندې اکتفا کوم وآخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمین جزاک الله الله رب کریم دې د حضرت شیخ صاحب په دغه خبرو باندې موږ تاسو ته د عمل کولو توفیق را نصیبه وګرځئ محترمو خلاصه او مقصد دا دی چې د علماو خادمان جوړ شو د سیرت یو مطلب دا دی چې د علماو خادمان جوړ شو محترمو اوس دا پروګرام چونکې لایو چلیږي د اباسین نیوز چینل د دې مشر انوار الحق صاحب نوم دی ټوډیري سره تعلق دی د هغه رور باندې ناڅاپي غټ اټیک راغی هسپتال ته بوتلو نو ما ته دا درخواست وکړو چې زه بل ملګری رالیږم هغه به لایو چلی او ضرور سره هسپتال له ځم ما ته هغه تصویر هم راولېږلو ما ورته انشاءالله دواګانې به درته کوم زمونږ د ټولو د سر تاج باباجي هغه بیمار دی هغه دپاره به هم چې کوم دی دواګانې کوو د دې نه علاوه دا پوسټر چې کله ما چاپ کې ټولو ملګرو ته مې لېږلې نو مسافر ملګري دي زمونږ کلیواله دي د تانو ملګري دي هغوی مونږ ته دا درخواست وکړو چې دواګانې راته وکړي چې مونږ ته الله په دې رزق کې برکت واچوي یو ښه کاروبار راته الله راکړي نو انشاءالله هغوی ته به هم دواګانې کېږي چونکې ډېر زیات وختي دی او زه په دغه موقع باندې د سب ډیویژن تروډیر د وابډې والا د نومان صاحب ډېره زیاته شکریه چې ادا نه کړم نو دا به زما کمکلتوب وي صرف رنګ مې وله وکړو چې ایس ډي او صاحب زه درته یو درخواست کوم چې د ماړکۍ بجلي ته په 8 بجې باندې بنده کړې نو د 8 بجې خو د ماسخوتن لمونځ وشي نو یا یې مکمل بنده که بالکل ماړکۍ بجلي دی د سره دوی نه یا چې کوم دی دا بجلي په 9 بجې چې کوم دی نو دا په 9 بجې چې کوم دی بند که نو په 8 بجې باندې به راشي نو زه د هغوی هم شکریه ادا کوم د دې نه علاوه زموږ د چوکۍ پولیسان ملګري هغوی راغلي د هغوی هم شکریه ادا کوم الله دې ټول جولۍ د خیره د برکت نه ډکې کړي د دې نه علاوه څومره بیمار مشران کشران د یو محلې د بلې محلې ناست دي الله دې د هغوی جولۍ هم د خیره د برکت نه ډکه کړي زه اوس د مختصر وخت دپاره چې کوم دی بیا کاری محمد امان صاحب په خدمت کې درخواست کوم چې راشي هغوی به انشاءالله ناتخواني وکړي د هغې نه پس به بیا دوا کېږي کاری محمد امان صاحب شیخ صاحب چونکې ځي نو بس صرف د امان کاری صاحب ناتخواني واورئ کاری محمد امان صاحب کاری صاحب
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. چې دنیا باندې سپین مخه کړو عیان ته کړنا تور تیار د جهان ته او په یو ځله د تبسم د سرو لبانو او کړل راغون به د جهان بوراګان ته نو لیلا یو مجنون سر کړه په ځنګل وونو د مکې په غرونو سر کړل شاهان ته او چې د شال په سر د ختم نبوت کړو نو علیین کے انبیاء کل حیران تائے او دا اکملتو لکم دینکم وایلونو سو خوشحال کل سو کختپ گریان تائے نو عبداللہ دا نفس شیطان نیریگنو او ورته کړی د تعویذ د قرآن تای یم امتی د خوږ نبی محمد یم مسلک خنفی یم هم دیوبندی یم یم امتی د خوږ نبی محمد یم مسلک خنفی یم هم دیوبندی یم او محمدی یم مسلک حنفی یم او د خپل نبی په صفت هر وخت جارې یم نو کوم ستاینه صفت خوان د خپل نبی یم مسلک حنفی یم هم دیوبندی یم او په بوراک سور تلې دې درب مهمان تلې دې او د اسمانونو بار تر لامکان تلې دې نو د داسې ګل په محبت کې سربندي یم مسلک حنفي یم هم دیوبندي یم یم امتی د خوږ نبی محمد یم مسلک حنفي یم هم دیوبندی یم او د خپل نبی په ناموس مال سر او جان میں قربان اهل و عیال میں والا عزت د جان میں قربان نکړم مزمت یلوی منکر د قادیانی یم مسلک حنفی یم هم دیوبندی یم یم امتی د خوږ نبی محمدی یم مسلک حنفی یم هم دیوبندی یم او د عقیدې شمع کې د شاه منصور یم او یم حق پرستو سارا
په حق ضرور یم آزاد نو ډېر معتقد د شیخ صاحب نور الهادي یم آزاد مسلک حنفی یم آزاد هم دیوبندي یم آزاد یم امتی د خوږ نبی محمدي یم آزاد مسلک حنفی یم آزاد هم دیوبندي یم آزاد دعا وقيامين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين کریم خدای دا کوم پروګرام چې وشو دا په خپل دربار کې قبول منظور ګرځو د دې ثواب پر روح پاک د نبی علیہ السلام د ټولو پیغمبرانو صحابه او تابعین او تبع تابعین او نیکان او اولیاء علما طلباء ټول امت په د نبی علیہ السلام په دې وخت کې چې په څومره مشکلاتو کې دی په خپلو کې دی پردو د لاسه دی په خپلو کې ورته اتفاق اتحاد نصیبه وګرځوه د کافر د ظلم نه ورته نجات بل دیدار نصیبه وګرځوه مولا کریمه څومره مردګان چې دي هغوی ټولو ته بخښنه وکړه مولا کریمه د ټولو قبرونه د جنت د باغچونه باغچه وګرځوه مولا کریمه موږ له آخري سلګۍ پورې د دین حقه خدمت کولو توفیق نصیبه وګرځوه په دې ملک کې چې کوم دی صحیح اسلامي نظام راوله مولا کریمه کوم حاکمان چې د هغوی ته هدایت ورکړه چې ستا نظام په موږ باندې راولي او که د هغوی قابل ني نو مولا هغوی درکړه موږ باندې داسې حاکمان راوله چې ستا د احکاماتو تنفیذ په موږ باندې وکړي او په دې وطن کې قرآني قانون راشي زموږ ټولو خاتمه په دې کلمه وګرځو چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اجمعین